بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على ثلث كل شيء. خجي وق شيء ورته د قضاوت مسائل متفرقه شروع دي. مسله دا د قاضي لا کشریو کا سره شی ورته وای ماده سی ویلیو مالی فی المساکین صدقه، زما مال په مساکینو کې صدقه وی، نو څومره مال صدقه کما نظر یې منلې. نو قاضي یا مفتی به ورته جواب ورکړي ستا په اموالو کې چې کم اموال داسې دي چې هغې کې زکات واجبېږي، د زکات والا مال دی، هماغه مال به صدقه کې. او کم مال چې مالی تجارت نه دی، ضروریات اصلیو نه دي یا مالی تجارت نه دی، په هغې کې صدقه هغه در باندې صدقه کول نه دی واجب. او خان مخان چې نصاب ته ورسیږي، ګډې بزي غواګانې سونه چاندي پیسې، دا به صدقه کوي، ځکه چې دا نصاب ته ورسیږي کې دې کې زکات یې که نه، بس دا اموال بس صدقه کوي. او کوم چې عام اموال دي، تجارتي نه دي یا د کور ضروریاتو نه دي د سړي، دغه اموال صدقه کول پې نه دی واجب، نظر هغې ته نه دی شامل. یوه دویم یو سړي داسې ویلي چې هلکه زما مال زه وصیت کوم په ثلث مال کې چې دا پلانکي ته ورکوي، زما د مال نه ثلث ورکوي. اوس به د کم مال نه ثلث ورکوو؟ دلته به د جمیع مال نه، دا نه چې کم مال کې زکات واجبېږي هغې کې به خبره سره ټول نه پوهېږئ پې ورته وګورئ. ومن قال که چا ویل مالی فی المساکین صدقه، مال زما په مساکینو کې صدقه دی، دا دې صدقه وي، فهو علامه دا به حمل وي په هغه مال باندې فيه زکاتو، کوم کې چې زکات واجبېږي، یعنی د اجناسو د اموالو هغه اموالو نه، د هغه اموالو د جنس نه کوم کې چې زکات واجبېږي. وإن أوصى که وصیت یې کړی بثلث ماله چې زما د مال ثلث صدقه کوي، فهو على ثلث كل شيء، د هر مال چې د به ملکي، که هغه د زکات والا مال وي او که غیر مالی زکات وي، به هر حال به پکې درېیم حصه وصیت هغه به بطوري وصیت ورکوو. والقیاس توجه چې قیاس خو تقاضا دا کوي چې اول مسله کې کل مال چې دی هغه نظر شي، کل مال، دا نه چې کوم مال کې زکات واجبېږي صرف هغه به نه رسوي به. والقیاس قیاس خو تقاضا ده کوي ان یلزمه چې لازم شي صدقه بالکل د کل مال. او موږ څه ویلو ګورئ دا خبره داسې ده، داسې نه چې کم مال نصاب ته ورسي به صدقه کوي، نه، مطلب یې دا دی چې کم مال که چېرې نصاب ته رسېدلو زکات پکې لازمېدلو هغه مال به صدقه کوي، که نصاب ته رسېدلی وکړو نو مسله داسې ده که برحال. وبه قال زفر، امام زفر رحمه الله هم دغه رایې ده چې کل مال به صدقه کوي اول صورت کې. وجه هغه وایي مال یې ویلی دی، مال او مال چېرې عام دی، کم مال کې زکات واجبېږي هغې ته هم شامل دی، او کم مال کې چې زکات نه واجبېږي هغې ته هم شامل دی. لہذا د ویلي مال کې مال مې د صدقه شي نو ټول به صدقه کېږي. لعموم اسم المالي، ځکه عام دی نوم د مال کما فی الوصیت، لکه وصیت کې هم کل مال کې ثلث وصیت به نافظېدلو. دویمه مسله چې م ویلې وه، خو وجه د استحسان دا دی مولوي صاحب، دا د استحسان څلورم قسم دی، استحسان مقیاس الخفي. تاسو لږ بره وګورئ، عام طور چې خلک مال صدقه کوي نو دا داسې وایه، موږ وویل بطور استحسان چې کوم مال کې زکات واجبېږي هغه به صدقه کوو که نه. وجه دا ده چې د انسان صدقه، انسان چې په ځان باندې کوم شی لازموي دا من قیاس کوو په هغه شي باندې چې هغه الله واجبوي. الله جل شانو کم مال کې زکات واجبوي، کوم چې د زکات والا مالي، نو د سړي او هم په هغې باندې ور قیاس وي، نو دا چې په ځان باندې به طور لازموي هماغه مال کې به کوم کې چې الله واجبوي یعنې زکات والا. وجه د استحسان دا ده ان ایجاب العبد، دا بندې چې په ځان واجبوي یا تبیرو، دا به قیاس کوو بی ایجاب الله تعالی، یا یعتبر دا به قیاس کولی شي
واجبولو د الله تعالی چې کوم مال کې واجبای نو فینصرف ایجابه یا فینصرف ایجابه اوړي به ایجاب د بنده بزان چې کوم واجبای دا به اړو شاته الا ما هغه مال ته وجب الشارع فيه صدقه چې واجبای شارع باغی کې صدقه من المال د مال نه پوهې شولې په دې دلیل باندې یعنی بنده چې بزان کوم واجبای د قیاس کو د الله په واجبولو باندې الله چې کوم مال کې واجبای بنده غو مغه تاړو اما الوصیت وصیت کې حکم بدل لري کل مال نه وي حسابيږي وجه دا وصیت د اخت میراث ته میراث خور ده او میراث د په کل مال کې چلیږي کنه کم مال کې زکات یې کې چلیږي کل کې چلیږي نو وصیت بم کل تاړو د کل ثلث پیسې وو هر چې وصیت د فوقت الميراث ته الکه وسوال داري چې وصیت میراث اخت دغه بشان مثل میراث والده جواب دا میراث هم به تور خلیفہ راځي سړی مل شي نو داغه وارث داغه خلیفہ شي دغه مال مالک شي او وصیت کوم چې کله سړی مل شي نو به وصی چی دا د موسی بځه ودريږي او تصرفات کوي داغه خلیفہ جوړيږي لئن وصیت چې خلافت د خلیفہ د کهیا پشاند هي زمير میراث تنا وراثت تراجي پشاند وراثت فلا يختص بمال دون مال نو وصیت به خاص نوي یو مال دون مالن پوری الګه چاغي کې تختص شتا فلا برحال يختصم سيكيږي من هدایت نه هو کې قاعده ویلي کله چې مؤنث غیر حقيقي وي او یا مؤنث حقيقي وي او د فاعل او د فعل منس کې بلکې د سی وای برحال لندو وای کله چې فاعل چی کنه دا څه وي مؤنث غیر حقيقي وي ناغه ته ضمیر د مذکر هم راځي کولای شي صيغه ول د مذکر راوړل شي فلا يختص وصیت بخ او د سیم ویل شي وصیت دا مصدر دی او مصدر چې لا یذکر ولا یؤنث دا پکې ویټول کې خلګي فلا يختص وصیت بخاص نبی بمال یو مال پوری دون مال بل پوری نه لکه مخکې مسله چې خاص و نظر والا بل دلیل ولي ان الظاهر التزام الصدقه من فاضل ماله برغوري اول کې مونږ ویلو چې ول زما مال له صدقې نو کوم مال به صدقه کو کوم کې چې زکات وي وجه سره مولسم وجه ول ذکر کوي دویمه ظاهر دا چې سړی دا خپل مال کې صدقه لازمي نو دین هغه مال مراد دی کوم چې د حاجت نه زائد وي ظاهر دا ځکه چې کوم مال سره د حاجت متعلق وي د ضرورت نه عام طور خلک غنه صدقه کوي عام طور دا نو فور به بنا او کورف کې خلک کم مال صدقه کم چې ضرورت نه زائد وي وسغه ته واړو ظاهر ادا چې التزام د صدقې خلک من فضل ماله د خپل فاضل مال نه او هو مال الزکات کنه هر چې وصیت ده اخو په حالت د استغنا کې څه مطلب کله سړی وفات کیږي به وصیت کوي په دغه وخت کې سړی د مال نه مستغنی کیږي نو مال ټول زائد دی په دغه سړی په حق کې اسیم ته مستغنی دی فتقوا في حال الاستغناء دا وصیت واقع کیږي په حالت د استغنا کې سړی د مال نه مستغنی وي نو فینصرف دا به اوړي ال الكل کل مال تاسو پوه شولې اوس را شي لګ بر وګورئ دا کوم نظر یې منلې دوه مسلې موږ متن کې وکړلې مال مې د صدقه ویو او زما مال کې ثلث به تور وصیت چاله ورکړي دا څه وکنه نو اول کې موږ حکم ولګولو مال مې د صدقه وی چې کوم مال کې زکات واجبېږي د زکات د جنس نوی کوم مال کې چې زکات واجبېږي دغه د جنس نه یا به صدقه کوو سوال دا دی کوم وشری زمکه ده هغه به صدقه کوو کنه په اوله مسله کې نو د امام ابو یوسف رحم الله رائے دا وشری زمکه به صدقه کوو ځکه وشری زمکه سبب د صدقې دی کنه د وشر ندام د شول لکه زکات والا مال دا به صدقه کوو سو کوئی امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله وی وشری زمکه د به بکینی حساب د باندې صدقه کوو پاتې شول خراجي زمکه کوم زمکه کې چې خراج وي هغه ټول اتفاق دی هغه بکینی حساب هغه نه صدقه کوو او مفتابه رائے دادا کو وشری زمکه وی او که خراجي وي
دواړه به نه صدقه کوو اب هغې ته نه دی شامل واورئ وتدخل فيه داخلي کې په دې نظر کې الارض العشريه هم عند ابي يوسف رحمه الله وجه سره لأن دا عشريه ځمکه چې دا سبب د صدقې دی ولی دا غره دا د کنه چې په عشر کې د صدقې د زکات د عبادت معنی راجح د امام ابو یوسف رحمه الله ټکس معنی پکې د مونت بوج خو د عبادت ولا معنی پکې راجح ده اذ جهت الصدقه ذکر جهاد د صدقې او د عبادت په وشري ازمکه کې راجح د امام ابو یوسف رحم الله بنز باندې وعند محمد د امام محمد رحم الله بنز لا تدخل دا وشري ازمکه نه داخلي کې دا بنه صدقه کو وجه سره هغه بنز باندې پکې مونت د ټکس ولا معنا راجح ده نه دا زکاتی مال نشو مالی زکات د جنس نه نشو لانه اوس به زمير چره ارض وشري تراجي دي نه خو مؤنث ته دغه جواب بکوخه الارض العشريه التذكير لتذكير الخبر بل وجه ذکر کړي د مذکر لانه ضمیر چې مذکر راوړي وجه دا چې سبب دا خبر دی دا ان هغه مذکر دی او کله کله دا سکیږي کله چې ضمیر عائد شي په مابین د مرجع او په مابین د خبر کې دایر شي دایر نه به کله کله خیال لچام ساتل شي د خبر لانه زکه دا او شریز مکه چې دا سبب د مونت دی اذ جهه المؤنت زکه جهاد د بوج دا راجح دی او شریز مکه کې د امام محمد رحم الله بنز باندې ولا يدخل ارض الخراج بالاجماع خراج مکه په بالاجماع په کې نه داخلي کې باندې صدقه کو وللانه خراج مکه چې دا يتمحض مؤنتا دا خالص دی په اعتبار د بوج سره دا خطش بوج او ټکس دی ولو قال ما املکو صدقه فی المساکین لکبر وګورئ وس حکم مساله بدله کړي کې اوسری د سی ویلیو ما املکو د څه چې زه مالک یم هغه په مساکینو کې صدقه کوي نظر یې منلو مخکې هوی مالی ویلې اوس وی ما املکو وې دلته بس ټول مال به صدقه کوو ذکر ټول مال مالک دی پیږي پی ولو قال ما املکو صدقه فی المساکین آغا مال چیزی مالکی مدد صدقه وی په مساکینو کې فل مساکینی جرب ورکه اگر چې غیر منصرف دی او جميع الباب باللام والاضافه ينجر بالكسر فقد قيل شاويل يتناول كل مال طول مال تشامليږي وجه لانه اعم من لفظ المال ما املكه عام دی د لفظ د مال نه لفظ د مال هم مال زکات سره خاص کړو ما املكه ور سره نه خاص کو او بل وره التم مال عام څنګه چې امام ظفر رحمه الله ویلو د څه وکنه خو استحسانا من خاص کړو زکات مال پوري رسې به خبره نو وی والمقيد دغه کنه او زکات مال پوري مخکینه چې موږ مقید کړو هغه ایجاب الشرع شرعي د وجنه شرعي واجب کړي کم مال کې زکات هغه د وجنه موږ قید لګولیو تاسو لګورئ به ووري التمال ودلتما املکو هو دي التمال من خاص کړلو زکات ولا پورې دل نه خاص کوو وجه دا د مولسم الته چې قید من لګولې و د شرعي په شریعت باندې مرقیاس کړو چې شریعت کم مال کې زکات صدقه واجبې د سیمېلو کنه نه قیدم په ایجاب د شرعي لګولې نو شریعت خو په مال کې زکات واجبې مال کې ما املکو کې خو نه نو زکه من قید به ایجاب د شرعي په مال کې ولګول او په مملکو حکم پدن لګي پوینه شولې په مال مام دې مملکو مام دې ټولو ته شاملو خو مال منګه په مال زکات پوری مقید کولو وجد قید سوا اصل کې من قیاس کولو بچا باندې په ایجاب او شرعي نه ایجاب د شرع خو صرف په مال کې په مملکو کې نه نو تل مقید کولو دلته نه مقید کو والمقید چو دا قید لګیدل د ایجاب د شرعي والا اخو مختص وي بما بلفظ المال پورې خاصو ولا پویږي به کنه کني ال تمامو برحال والمقید دا قید د زکات د مال چې لګیدل دا ایجابي مقید د مقیدی لیکله دا مقید خلګي کا او مقید شو قید لګون کې داخليږي دا ایجاب د شرعي ایجاب د شرعي قید لګولو
او ایجاب بشرع خو مختص ته بلفظ د مال پورې نوال د بقید لګو او صحیح شو ولا مخصص فی لفظ الملک او بلفظ د ملک څوک مخصص شته نه خپل عموم به برید نو اصل هو عموم دی فبقي على العموم والصحيح دا د مولسب انه ما سواء دا دواړه برابر دي ښا څه مطلب صحیح روایت صاحب د هدايه وی دا دی صحیح مساله چې دواړو ما املکه ویلې دا صدقه کوي کمالی صدقه کوي دواړو کې چې کم مال کې زکات واجبې دي سره بابا صدقه کوي صحیح دا ده صحیح دا چې انه ما دواړه برابر دي ولي لان الملتزم باللفظين وجد دا مولسب استحسان دی څوک چې بزان باندې په مالی سره مال لازمي یا ما املکه سره مال لازمي نظر بطور نظر چې مال لازمي بزان باندې کم مال لازمي کم چې د حاجت نه زائد وي چې زکات ولا مال دی لان الملتزم څوک چې بزان باندې لازمي باللفظين فدور لفظونو سره په لفظ د مال سره په لفظ د ما املکو یعنی ملک سره نو مراد ته کوم وي الفاضل عن الحاجت کوم چې د حاجت نه فاضل زائد وي علامه مر مخ کې دی رسوله ثم اذا لم يكن له مال لکبر وګوري اوس که ما املکه یا مالی صدقتون کې د سړي مال صرف او صرف د زکات ولي غیر مالی تجارت د سرین ټول د زکات ولا مالی اوس بسکو ټول به صدقه کوي نه حکم خدا دې ټول صدقه کوي خدا سي وکي په الحال ټول ما صدقه کوي دومره دي ځان تبريدي چې خرج خوراک وي او بقایا صدقه کی به چې څومره ځان تبريخ دي چې کله هغه وګټول هغه مرادي به رسو صدقه کی ثم اذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الايجاب به چې کله نو د بار مال سوا دا غنه کم چې داخله دل لاندې دي ایجاب نه دین لون نو يمسك من ذلك دا بساتی د غمال نقوته د خرج خوراک والا ثم اذا اصاب شيئا به چې کله دا ورسېدلو نور مال وګټلو تصدق صدقه بکی بما هغه مقدار امسکه کمی چې سر کړو تاسو پیږئ وجدار کزان ته څونه ساتي سباله بسوال کوي ودا ټیک نه ده لئن حاجت او ذکر د حاجت دا یو حاجت چې ځان له څومره وساتي د خپل ضرورت عمره دا مقدم دی ښا وس څومره بساتي نو ولم يقدر امام محمد رحم الله اندازه نه لګولې بشین دی او شي چې څومره بساتي خو بس ګوري دی اندازې خپل دی اندازه لګي زما خرچه څومره کیږي له اختلاف احوال الناس امام محمد رحم الله ذکر نه لګولې اندازه چې خلک مختلفي چا لزر روپۍ خرچې د چا شل زرې چاله کی نو خاص مقدار نه دی خودله وقيل چا ویل دی مولوی صاحب اندام جمع صغیر کی دی المحترف کم سړی چې کار کسب کوي یعنی دیړی مار مصری روزانه هغه خپل دیړی خلکو نه لي نه بده ورځ غزان ځان سره ساتي البته به سباله چې اوري وګټل هغه هم به صدقه کی او کم کس چې داسي چې تنخواداري مېش پس ول حاصلات راځي کور دکان اپ کری ورکړې مېش پس راځي یا ځان په عزت کې چاته ورکړې مدرسه سکول وغیرہ کې نوکر دی نه به دیو مېش غزان سره وساتي به چې تنخواه له صدقه کی او چاله چې سالانه راځي لکه د زمیداران ابرکال والا ساتي څوک چې تاجر دی غل پیسې مېش کې راځي هفته کې راځي لسوځ کې راځي عام طور باندې هفته کې خلکو ګرایي کوي نه باندې هفته غزان سره وساتي وقيل چاويلي محترب چې يمسكو ساتي بقوته ليوم خپل خرچه دی ورځ او صاحب الغله شاته چې حاصلات تنخوا منخا راځي لشهرين بي او صاحب الزياد زمکه والا لسنتين د یو کال على حسب التفاوت في مدة وصولهم موافق د تفاوت ځکه تفاوت د په مودې د وصول د دیو مالته ځینې روزانه رسي ځینې میش کې رسي ځینې کال کې رسي څنګه چې موږ ویل ولا هذا صاحب التجارت هم دی يمسكو ساتي بزان سرمال بقدر ما پاندازي دا غمال يرجو اليه مالو چې راضي د تمال څومره زمانه کې تمال راضي غندازه بزان سره ساتي نور صدقه کوي قال امام محمد فرمای ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصايه حتى باع شيء من الطريقه فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم برغوريجي ما خالد ته وصیت وکړلو چې د زما د مال وصي شولې زما د مال کې تصرفات کوه خرڅوي خالد مو وصي جوړ کو توجه به ووري ما
خالد وسی جوړ کو چې دا زما مال کې تصرف کوي. خالد ته پته نشته او دا د ځان نه پاسې د زما په مال کې تصرفات وکړه. د تصرفات به صحیح کنه و یاو جی صحیح وي. دته خو علم نو چې دا وسی جوړ شوی بهم وي بهم ټیک دی. او کدا یوسف ما وکیل جوړ کو چې زما د مال دی خرج کی او دته علم نو چې زی وکیل جوړ کړي ما او د زما مال خرج کو. دا صحیح ده کنه دا وینه ده صحیح. کله به صحیح چې علم راشي. لنډه دا به الفاظ دیګر وسی دا تصرفات کولې شي که علم ورته د دیوی چې وسی جوړ شي مې وې ما کنه او وکیل ال تصرفات کولې شي چې کله ورته علم راشي. په خبره پوه شو. راځي امام ابو یوسف رحم الله دوړو کې ادمي جواز قول کوي. څنګه چې وکیل ته علم نه تصرف نشي کولای دغه شان چې وسی ته د وسی جوړېدو علم نه هم تصرف نشي کولای. شیخین قول طرفین قول مفتبه دی ګوري. ومن اوسیا چاته چې وسی او من هغه کس اوسی الیه چاته چې وصیت وشي یعنی وسی جوړ شي ولم يعلم د علم نبی بالوصایت چې وسی جوړ شوی ما حتی باشین تر دې چې د خرج کې څه شه د طریقې نه نو بس فهم او وسی انده به وسی وی ټیک ده تصرفات ټیک دي. والبيع جائز دا کوم به کړي مثلا چې خرج کړي دا جایز وي. ولا يجوز بيع الوكيل او وکیل بالبيع ته علم نبی او غشي خرج کی دا بنوي جائز حتى يعلم الو جائز چې علم وتر شغینه پس خرڅي. و امام ابي سفر رحم الله روایت دي ان ولا يجوز في الفصل الاول ايضا وسيد په صورت کې چې علم نه راغلی نه ده صحیح. دلیل لأن الوصايه انابه بعد الموت بروغره وي وصایت چره دا وکالت پشان دي. وکالت فرق دومره دی چې موکل وکیل په ژوند کې جوړي او موسی چې وسی به اوري. وکیل موکل چې دی د خپل نائب جوړي وکیل په ژوند کې او موسی چې دی د خپل نائب جوړي وسیله را د مرګ نه بس دواړو کې نائب جوړي دي. التم نائبي دلتم نائب دی خو یو کې ژوند کې بلکې مرګ نه بس فرق نشته. بهر حال دواړه نائبین دي او نائب د لپاره علم په نیابت مانی ضروری لہذا دوڑ کې به علم ضروری کنه پیږي به. لأن الوصایت چې انابتون دا هنه والد بعد الموت فتو تبردا بقیاس کیږي بالانابه باغ نیابت باندې کوم چې مخکې د مرګ نه وي الوکالت دی. وجد فرق ووري على الظاهر غیر روایت خدا او چې فرق دی پکې یو کې علم ضروری دی وکالت کې او وصایت کې نه دی ضروری. وورا وصایت کا ان الوصایت خلافه لاضافه الى زمان بطلان الانابه. ملي سے برګوري یو وصیت دی یو وکالت دی. وصیت دا خلافت دی او وکالت چې د انابت دی دواړو کې فرق دی. وصایت سره خلافت دی. وصی سره کله جوړیږي کله چې موسی مل شي چې وصیت کړي ته خلافت وي دا خلیفہ جوړیږي. او وکیل کله جوړیږي چې موکل ژوند دی او انابت دی د ځان بجنایب جوړول. لنډه دا ده چې کله یو کس د بل په ځای باندې داغه د مرګ نه پس ودرېږي هغې ته ویل کېږي خلافت او کله چې داغه په ژوند کې جوړیږي هغه ته ویل کېږي انابت. او وصي چې دی دا خلیفه دی او وکیل چې دی دا نائب دی. توجه او خلافت علم نه غواړي او انابت علم غواړي. او که دا خبره دی نه خوخه وصي په شان د وارث دی. وارث هم خلیفه وصي هم خلیفه ولې دواړه د مرګ نه پس راځي. او وارث ته پر دا نه ده ضروری چې دته دی علم وي چې زه وارث جوړ شوی ما او تصرفات می ټیک دي. که یو وارث را پاسېدلو د خپل مورث په مال کې تصرفات کول نو چې پته ولګېدله چې د څه ټیم تصرفات کول هغه وخت کې سړی مړو وارث دا جوړو تصرفات یې ټول ټیک دي اگر چې د علم نو چا مړ دی نو وصیت بم دغه شانې پته لګي بوې شوي کنه. وصیت سره لکه خلافت دی پشان د چا میراث او وکالت سره لکه انابت دی او خلافت علم نه غواړي او انابت غواړي. دا وجد فرق على الظاهر روایت موافق دار چن الوصایت چې دا خو خلافت دی ولل اضافتها زګدا خو منسوب الى زمان بطلان الانابه هغه زمانه ته چې هغه کې انابت باطلیږي. ورم وکیل چې ولشي وکالت ختميږي ځکه انابت په مرګ د اصل باندې ختميږي. دا خو انابت نه دی دا خو هغه زمانه ته منسوب دی چې کوم کې انابت ختميږي
یعنی مرګ نه پس هغه ته منسوب دی دلته جوړیږي موقوف بنوي په علم باندې کما فی تصرف الوارث لکه خبره ما وکړه څنګه مسله چې په تصرف د وارث کې دا عمل وکالت چې فینابت دا خو انابت دی ولل قیام ولایت المنوب الیه ځکه قائم وي په ولایت المنوب عنه دې کنه د چا د طرف چې نائب دی دغه ولایت لاشتري موکل خلا جون دی او پس خدمول شي نو کله چې د چا د طرف نائب جوړیږي غ ژوندې به وته انابت وي ښا نو فيتوقف على العلم فعلم بموقوف في ذكر انابت علم باندې موقوف وي وهذا وجه څه مولي چې وجه دا د اسمت الاکبر وګوري دا څه وجه ده چې ولایت خلافت علم باندې د موقوف او انابت موقوف دي وجه دا د انابت کې را کار دی د چا چې نائب غ ژوندې نو کله نائب کارونه کې علم ورته نشته دی کنه چې نشته نو که کارونه کې سباق نه کینو هغه سړی به د خپل وکی د چا چې نائب دی خو ژوندې دی لکه موکل او خلافت کې دا کار دی خلافت کې چې دا دغه د مرګ نه پس خلیفہ جوړیږي نو کله د تصرفاتم ته ونه مانی ځکه چې علم نشته دی لانجه به جوړی شي ځکه بل مړ دی هغه کولې نشي عاجز شوی مړ دی او دا وته داغه جایز نه غني نقصان براشي کنه او وکالت کې کجایز ونه غړي سباق نه کوي کنه بل سره خو ژوندې دي ابي خپل وږي لانه لو توقف ذکر ک موقوف شي په علم باندې وکالت لا يفوت النظر نظر نه فوت کیږي کنه لقدرت الموکل قدرت شته او په اول کې خلافت کې يفوت فوت کیږي هغه نظر فوت کیږي لعجز نظر معنا سو شفقت تو لعجز الموسي ځکه موسي عاجز دی مړل ومن اعلم من الناس بالوكاله يجوز تصرفه لانه اثبات حق لا الزام امر برغوري مريسم یو سړی ته موږ ویلو په وکالت کې علم ضروری دی په وکالت باندې دا سم ویل کنه یو سړی ته عام خلکو کې چې ویل چې لکه پلان کې وکیل جوړ کړي دا وکیل شو تصرفات کولای شي او یا وجي کولای شي عام خلکو کو ته علم ورکو کنه هم ټیک ده ورسېدلې به ومن اعلمه هغه چې هغه ته علم ملاو شي من الناس د خلکو د طرفه بالوکالت چې د وکیل جوړ شوی جایز دي تصرفات ده ولی لانه اثبات حق دي کو اثبات د حق دي چې تصرفات او حق د ملاويږي لا الزام امر دي کې الزام د امر ممر نشته لري لکه بر وګوري زموږ په اصول شاچی کې یو بحث ته چې کله سنت باز ختميږي خیره فصل نور کتابونه علامه شامیم ذکر کړي ځای بځه هغه دا چې خبر روایت کم دی کې مقبول لیکم دی کنه د ماته متوجه شي څلور صورتونه جوړ کړي یو حق الله دا شی حلال دی دا شی حرام دی او روزه کې مې شراخت لیکنه دا موږ دا خبره کړې و مشکات کې غزین کې وي حقوق الله مې پیری مو کنه پدې کې بس خبر روایت مقبول دی نبی له سم د باندې چې هغه خبر روایت قبول کړي او مې شراخت ویل روزه ونی سي خیال مو کنه پدې کې خبر روایت مقبول دی و مسله او کچري حق الله کې خبر روایت راشي دی به درې صورت دي دا سي حق الله مت شوی حق الله وشو حق لبد کې ما حق لبد کې څه صورت دي درې اول دا سي خبر وی چې هغه الزام راولي په بنده باندې یو دا سي خبر وی چې هغه کې بيخي الزام نه دوا او دا سي خبر چې هغه کې من وجهن الزام وي من وجهن الزام نه وي ناول صورت چې هغه کې الزام وي لکه زه قاضي صاحب ته خبر ورکوما چې قاضي صاحب د دې یوسف 100 روپۍ پوری دی په هدایت باندې اوس هدایت باندې الزام شو دلته ټول اتفاق دی عادت هم شرط دی عدالت هم شرط دی ته شهادت ویلې کیږي گواہی وي کم از کم دوه سړي وي یا یو سړی دوه خزي او ورسره څه به وي عادلان وي چې کله الزام وي بابت باندې به کې څه په شرط فی عدد هم یو شو په حق لبد کې یو دویم چې بالکل پکې الزام نه الکته وکیل جوړ کړي الکته مضارب جوړ کړي باغې څه الزام نشته که قبلې قبول لیکي کني نه دی قبلې شته پدې کې د هر ممیز خبر مقبول دی عادل وی کني وی خو چې تمیز لرونکي ځکه دلته دا مسله وکړه چاته چې د خلکو نه پته ولګېدله چې الکته وکیل جوړ شوی خیال مو کنو نصیب ځکه دی کې اثبات د حق دی الزام پکې نشته دې ته اشاره وکړه خاصه صورت شو دوا دریم من وجهن الزام من وجهن الزام نوي د دې خبره روانه ده زین کې نه وای وکالت نه لري کړلې دغه شان مزاربت نه لري کړلې
او وینځي ته وای تا ته خاون اختیار درکړي دي خزي ته وای تا ته خاون اختیار درکړي کزان طلاق نه مسلې روان دي دې کې امام څه وای من وجن الزام شته کنه یو شی په کې ضروری دی یا عادت ضروری دی یا عدالت ضروری دی مجموعه څو شو څلور شو یو هغه حق الله او درې دا اوس راځي نور خبره کوم دا خپل وای کنه تاسو لږ مده برو ګوري مسله بیانې یو سړی وکیل له اوغه ته خبر میلاو شو چاله کته د وکالت نه معزوله کړي نه هي کړي دا به موضوع کیږي کنه امام صاحب څه ویل دي کې من وجه الزام دی کنه نه له بل دي کیږي چې دوه کسان وي عادت وي او یو کس وي خو عادل وي ولا يكون النهي نبوي نهي د وکالت نه حتی يشهد تر دې يشهد په معنا د خبر ده که شهادت بهر حل نه دي ضروري تر دې چې خبر ورکی هند ودي سړی تا شاهد د په مخ کې خبر ورکی شاهدانی دوه خبر ورکون کی عدد او رجل عدل یا یو سړی وي خو چې عادل وي عادت یا عدالت شرط ده دا چا راي ده دا مې درته ویلي و هذا عند ابي حنيفه رحم الله صاحبین وی جی په دې دریم چې دا دریم حق العبد کې دا دریم دا بشان د دویم دی دویم څو چې کې بالکل الزام نه وکیل جوړ کې مخکې مسله تیر شو کنه حالت عادت یا عدالت شرط صرف تمیز کافی و کنه دلته دا حکم دی وقال صاحبین وی هو دا یو کوم کې چې من وجه الزام دی وکالت نه لري کړلې والاول او وکیل کړي اول چې تیر شو چې الزام به بالکل نشته دواړه برابر دي ولی لانه زکه دا یوم چې مولوی صاحب هو دا یو قسم کم کې چې الزام من وجهین دی دا من المعاملات نه دی وبخبر الواحد فيها كفاله او خبر واحد کې په معاملات کې او په خبر واحد باندې په معاملات کې کفایت کیږي عادل ویو کو نیوی عدد ویو کو نیوی نه پیږي به امام صاحب څوی ولو انه خبر الکتی وکالت نه لري کړلې نه د وکالت نه چې دا نه تزمیر راځي کوي وقال هو دغه نه برت کیو کوي کنه هو دغه نه د وکالت نه والاول او علم په وکالت باندې دواړه برابر دي لانه من المعاملات وخبر الواحد فيها وبخبر الواحد فيها كفايه خو شو کنه ولو امام صاحب دلیل داري انه د نه د وکالتنا دا خو خبر دی د خبر دی چې د کوم الزام شته من وجه فيكون شهاده من وجه خلم دی کنه نشيب دغه شهادت من وجه بشهادت شي فيشترط احد شطريها نو د شهادت یو شطر به کې لازم شي ځکه من وجه شهادت دی کم عدد یا عدالت وهو العدد او العدالت بخلاف الاول بخلاف د اول صورت کې چې تی وکیل جوړ کړي علم په وکالت هغه کې خو بالکل الزام پکې نه رسېږي او بخلاف رسول الموکل اکبر وګوري یو سړی استاد ولېږي چې لکه تاسو لږ متوجي شئ دا صاحبانو دلیل هم دی دا هدایت زما وکیل له او ما دا یوسف ورولېږي هدایت ته چې لکه چې د وکالت نمازو لکړلې استاد یې ولېږي هر عام مخبر نه دی د موکل استاد دی پدن لګي خبر پوه شوې کنه دې صورت کې د امام صاحب امرای دا چې صرف تمیز دی رسول لرلو بس کافی ده هدایت ته ویلتي وکالت نه لري کې بس لري شي پدې شي او عام مخبر که خبر ورکړي وي امام صاحب ویلي چې هغه کې عدالت نو او یو کسو بین وکالت نه لري کېدل په مطلب دی عبد الله ورته ویلي ورکته لري کړلې او د لواب د سړی د چې د عدالت نو به نه لري کېدل او کومه یوسف استاد جوړ کو غلاړي او ته ویل بل لري کیږي وجه سره د استاد قول چې د دې لکه د موکل قول ګور موکل تر خپل ویلي مرسل قول چې لکه د مل لري کړلې وبخلاف رسول الموکل لان عبارته وزکه عبارت د رسول چې ک عبارت المرسل وی للحاجه الى الارسال زکه حاجت ارسال تین بس دا قول بده شي لکه چې مرسل وکړو وعلى هذا الخلاف راشي وصدق اختلافي مساله اذا اخبر المولى بجنايه عبده برګوري مسله دار چې د چا غلام جنایت وکي او په دومره جنایت وکي چې د غلام قیمت عمر پیسې په غلام لازمي شي نه به مولا ته اختیار دی دا غلام د چا جنایت کړي غول ور کوي او کړي غلام کوم قیمت دی غور کوي دا سم ویلو کنه پیږي به اوس راشي مولا ته خو ورپسې مسله ووري مولا غلام جنایت وکړو پیسې برالي به مولا را پاتېږي توجه غلام خرڅي مخکي
په دې وخت کې به مولا ته پیسې اوس قرض ټول ادا کوه زر کوه تکړه شي اوس راشي د یو مولا غلام جنایت وکړو او مولا ته خبر میلاو شو چې لکه مولا دی غلام دی جنایت کړی دی او دا یې به هم خرڅي دا به کوم حکم لګاو نو کچري صاحبین وي کچام وته خبر ورکو چې تمیز وکړي بس ټیک ده چې دا تصرف وکړو اوس به ته روپۍ را لو قرضداران له ورکوا جنایت ولې له ورکوا او امام سی وي نه جی کچري عادت پکيو عادت ول خبر ور کړو یا عدالت او ټیک ده بهم چې تصرف وکړو اوس به ته پیسې رلو جنایت ولې به ورکو او کچري عام کس ته خبر ور کړو چې هغه عدد هم نو عدالت هم پاګه کس کې نو به د سیده لکه نه خبر ګویا خبر نه دی غلامي خرڅ کړي دي وګورئ ولا اذا خبر المولى بجنايه عبده خبر پوه نه شوري بدن لګي پوه شوي کنه ما تاسو ویل چې مولا ته علم وی چې زما دی غلام جنایت کړي دي او بهم خرڅ کینو ګویا دا بدی راضي دي چې فدیه ورکوما صحیح شو او کله مرتنی او خرڅي کی به د سینې شویلې چې په فدیه راضي دي صحیح شو نو اوس که یو کس ورته خبر ورکو هغه صرف تمیز لرلو عدالت پکې نو صاحبین وی د څه شول لکه چې خبر ورته رااله امام سی وینه دی کې من وجین الزام دی یا عادت شرط دی یا والشفیع بل وره شفیع کې مسله دار تاسو ویلی چې هغه ته علم رااله چې زما د کور خاصه کور خرڅ شو او د ډایرک طلب مواثبت ونه کړل شفیع ختميږي خو څه ته علم نه دی راغله نو به کار څومره زمانه تیریږي طلب مواثبت نه ختميږي حق د شفیع نه ختميږي اوس وته یو کس رااله هغه ورته خبر ورکو چې ستا زمکه خاصه زمکه خرڅ شولا نه دا علم دې کنه دې صاحبین وی چې تمیز لرلو بس کافی ده او د طلب مواثبت ونه کو حق شفا ختم امام سی وینا کله چا خبر ورکو مخبر د کی عادت دو کسانو یا یو خو عدالت پکې او به حق شفا ختمي کې شفا ونه کړله او کچری عام کسو چې فاسقو به نه ختميږي والشفيع والبکر برګوري بل مسله د باکری ده باکری ته چا خبر ورکو چې ستا ولی ستا نکاح کړی دا تاسو به دا چې باکری ته علم ملاو چې سکوت وکي موږ نکاح کې ویلیو دا رضا ده دا څه ده کنه ده او که انکارو کې به نکاح ختميږي اوس دې ته یو کس ویل چې ستا پلار ته ستا نکاح وکړل او دې سکوت وکړو دا سکوت برزای کې نه به نصایبین وی کدا مخبر تمیز ولو عقل لرلو بس کافی ده عدالت پکې وکنو امام سیویدی کې من وجین الزام ده کچری عدالت پکې و دي مخبر کې هټیک د سکوت برزای او یا عدد دو کسانو ویلی سکوت برزای کې نه سکوت رضا نه ده دغه شان والمسلم الذي ملته به مسلمان دي دار الحرب کې مسلمان یو صلیت د دار الحرب کې مسلمان شو دمه نو احکام شته کنه شته د احکام علم نشته نو مسله دا د کچری امام سی بوئی صاحبین را مخکی کوي یو عقل والا ورته یو فاسق سری ورته هغه شریع احکام بیان کړ چې دا د احکام پتا لاګو دي او دا وکړه ټیک د کولی وی نه کړ ټول به قضای امام سی وینا فاسق خبر کار نه ور کوي یو عادل ورته ویل چې دا شریع احکام پتا مرتب دي یا دوا عدد موجود علاوه لازم وي او که فاسق ورته ویلو او غو یو کسو او به رستو خبر شو چې ما دا منځونه دا روجي وي قضا به نشته پته لګي پوه شو کنه والمسلم الذي لم يهاجر الينا اهم دغه اختلاف باندې بنا ده